رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم موضوع ده پر هغه باندې زموږ خبره شروع ده. اوس په هغه کې زه صرف دا خبره کومه، ګوره په هغه ورسره واوري رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې داسې یو 12-14 کاله د عمر زیاتېدی، عمر ته تقریبا دا وخت رسېدی، دا مخکې هم د هر چاته د ښو دعوت ورکوي، که د کم عمر به هم و که ماشومانو بلابد سره کول هم به دا ورتولي چې دا مه کوئ، دغه بد کار دی، دا ښه کار نه دی، د ماشومانو ته به هم دا خبرې کولې. بیا دغه رقم په خپل عمر کې ځوانانو ته هم دا خبرې کولې، دغه رقم زنانو خونځ هم دا خبرې کولې، یعنی هر چاته د دعوت ورکوي. او کله چې بیا یو څه زمانه تېره سو، داسې لږ وخت تېر سو، د بلوغ بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خپل د دعوت الا الله کوم کار و هغه د روان کوي. بیا دغه رقم مشرکین کفار هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت نه مانی، هغه څه ویلې ول دغه نبی اوس موږ د خپل دین څخه اړی، د خپل زاړه د مور د پلار د نیکګان د دین څخه اړی، اوس نوی دین را باندې شروع کړي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویلې ول زه په دې باندې نوی دین نه کوم، زه په دې باندې زه ته دا خبر در کوم چې الله تعالی واحد ذات دی، لا شریک ذات دی، الله زموږ رب دی، او زه چې یم زه راستول سوی رسول یم، یعنی زستی آخری نبی یم. د دې ثبات کې بل نبی زما ثبات کې لا نبی بعدی، بل نبی چې دی هغه نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې و خلکو ته دا دعوت شروع کړي. او په دې کې چې کوم دی لکه تی پام پر کړي، فکر مې پر کړي په علاقو په وطن کې هغه بعضې نارینه هم داسې فطري طور داسې او بعضې زنانې هم فطري طور داسې د چا خبره دا یو اگر چې هغه حق خبره یې، مګر که داسې یو څوک لږ کم عمري یا کمزوري یا داسې په یو درجه کې لږ کم وي، مګر اگر چې هغه حق خبره کوي، مګر هغه د قوم د علاقې د قبیل خاندان یا کم ملکان مشران هغه چې دی هغه فطري طور خوند نه ورکوي په دې باندې. یا لکه په زنان کې فکر کړي ډېر زنان داسې چې کشره زنانه حق خبره سمه صفا خبره کوي، مګر هغه مشران زنان ته خوند نه ورکوي په وجه د دې خبره حق ده، خو هلته هغه زنانه کشري، کله کله خبره حق کې هغه کس دی لږ کمزوري یا زنانه یا نارینه لږ کمزوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزوري نه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د منصب د خوا کمزوري نه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه شي د خوا نه و کمزوري، صرف د عمر په اعتبار لږ کم و. نو د قبیل د قوم د قبیل مشرانو دا ویلې چې دا بیا اوس دی په موږ باندې نه کوو، د انا او د دا دین چې دی هغه به موږ پرېږدي، اوس په موږ باندې نوی دین چې دی هغه شروع کوي. نو دوی د خبره چې دا هغه نه منله او دونه یې هم مني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتدار دی، امین دی او ډیر نیک انسان دی، او په دې کم عمر کې دته الله تعالی ښه ژوند او تقوا چې د هغه ورنصیب کړی ده. او بیا دا هم مانی چې د ابراهیم علیه السلام پر دین باندې کوم را روان وختونه دي، کوم دغه وخت چې کوم خلک را روان دي او په هغو کې د نیک انسان دی، صحیح سو دا هم ګرد منل. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړي، بیا دغه رقم کفارو بیا یو څه د امتحاناتو حالات وشروع سول، ولې د عمر هم لږ زیات سو، اوس د دعوت شروع کړي، اوس چې دی حالات د امتحانات شروع سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې قربانۍ ورکړي دي پر هغه به موږ مخته خبره کوو.